اکثر ملګري دا تپوس کوي ما نه ملګری خفه دی یا د محبت دپاره څوک چا سره محبت جوړول غواړي چې فلانکي سره زما محبت پیدا شي یا ما سره محبت پیدا شي د هغه په زړه کې زما مینه پیدا شي. اکثر ملګري دا میسجونه کوي دا تپوسونه کوي داسې یو وظیفه راسره وښایه یا کم داسې وي چې ښځه او خاوند په خپلو کې هغه تر طلاقه پورې خبره رسېدلي وي خپلو کې نفرت پیدا شوي وي او هغې نه اتفاقي پیدا شوي په کور کې یا په دوه ملګرو منځ کې نه اتفاقي پیدا شوي یا یو کم ملګری ځان د کم کس تابع کوي چې مطلب دا ملګری ما سره زما هره خبره مني او زما تابعدار شي نو د هغې دپاره سره وظیفه شروع کوم. نو اکثر ملګري داسې وي چې هغې خپل کور کې رونه خویندې خپلو کې نه خفه وي یا الګ خفه وي یا کور کې خور خفه وي چا سره خبره اتره نه کوي یا دغه رنګ دفتر کې چې کوم دی دفتر کې ملګري وي یو ځای اوسېږي پاتې کېږي خو یو بل سره خبرې اترې نه کوي نالګي وي خو یو ملګری دا غواړي چې د فلانکي سره خبرې شروع کړم دی ما سره خبرې شروع کړي او زموږ په زړه کې کم نفرت دی دا ختم شي. نو دې دپاره هغه د قرآن مجید آیات قد شفعها حبا دا آیات به 101 دفعه ووایي او په کوم خوږ څیز باندې به دم کړي او دا خوږ څیز چې کوم دی دا دغه ملګري باندې وخوره که پرې خوړی نه شي یا ورکوی نه شي څکلی پرې نه شي نو بیا دا طریقه وکړه چې شکر نه ګوړه یا چینی دا به راواخلې دا به پرې دم کړي او لږ شانتې باجره به راواخلې باجره یا غنم چې څه څیز وي تا ته میلاویږي هغه به راواخلې په هغې باندې به دغه آیات قد شفعها حبا دا آیات به پرې چوف کړي 101 دفعه او دغه فلانکي نوم به وایي چې الله د فلانکي محبت زما سره پیدا کړي د په زړه کم نفرت دی الله نفرت ختم کړي. خو دا وظیفه به هغه ځای کې استعمالوي چې کوم ځای کې جایز طریقه وي ناجایز ځایونو کې به استعمالوي نه چې کوم ځای کې ناجایز چا استعمال کا هزار ګناه خپله غاړه ده خو دا غلط ریجکشن بیا هم کوي ځکه چې الله تعالی کلام پاک دا غلط ځای کې استعمالول نه دي پکار کوم ځای کې جایز محبت وي جایز طریقه وي جایز طریقې سره ما طرف اجازت دی بالکل دا وظیفه استعمالولی شي. خو دا وظیفه به کوم وخت کوئ دا وظیفه به یا د سحر لمونځ نه پس کوئ یا به د ماسخوتن لمونځ نه پس فورا کوئ او په دې باندې بیا هغه غنم باجره دمول دي یا به پې چینی او شکر دم کې چینی شکره که دوی دواړو کې هر څیز میلوسي نو هغه به پې دم کې او هغه به شرطه داسې ځای کې وایي چې هغه ځای کې میږي وي صحیح شوله چې کوم ځای کې میږي مطلب چې د ځمکې حشرات هغه وخوري دغه ګوړه یا به داسې وکړي چې کوم غنم یا باجه ته دم کا هغه به د خپل چت د پاسه واچي خپل کور چت د پاسه به واچي چې تاسو کور چت د پاسه کوم مرغۍ یا کوم داسې پرندې راځي دغه باجره اخوري انشاءالله چې دغه باجره اخوري دغه وظیفه 11 دنو پورې کول انشاءالله 11 دنو کې الله تعالی ستا مقصد پوره کړي الله تعالی زموږ ستاسو حامی او ناصر وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.